الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. زما محترم عزیزانو، د چینل کې تاسو ټول ملګري چې کوم دا به ګورئ، دا کمې خبرې چې د دین متعلق هغه کېږي دا تاسو رسوئ. ګوره یاد ساتئ، مونږ یو درد په دې زړه کې لرو د عوامو دپاره، د خپل وروڼو دپاره، چې د هر ځای دي د سیاسي پارټۍ کې د هر چا سره دي، خو دا زمونږ وروڼه دي. مونږ ټول مسلمانان یو، د هرې پارټۍ والا کس دا مسلمان دی، دا ټول زموږ وروڼه دي. دې دپاره مونږ یو درد لرو، دې دپاره مونږ چې کوم د زړه کې ورله ځای پیدا کړی دی، دې کې مونږ زړه کې ځای ورکړی. محترمو عزیزانو، مونږ او تاسو له پکار دي چې په دې میډیا باندې مونږ هغه څیزونه شیر نه کړو چې کوم د ګناه وي، ګانه وي، یا ډرامه وي، یا فلم وي. ولې تاسو ته په خپله دې خبرې علم دی چې دا څیزونه چې کله په دې څیز باندې شیر کېږي نو دا بیا په پوره دنیا کې ګرځي، نو مونږ او تاسو به نه یو، په قبر کې به یو، چې کوم د دې ګناه به مونږ او تاسو پسې رارسي. او چې کله یو نیکه خبره، د رسول الله مبارک د ناموس خبره، د قرآن متعلق خبره، د عالم متعلق خبره، د خیر خبره چې هغه مونږ بل ته ورسوله، نو مونږ او تاسو به الله تعالی په دې باندې ډېر لوی خیر راکړي. مونږ او تاسو به نه یو، په قبر کې به پراته یو، خو چونکې مونږ پسې به دې ثواب رارسېدي. د وجې نه یو کتاب دی د حکیم اختر سبایي کې لیکلي دي، وایي تاسو چې کله یو خبره اورئ که نه د عالم، دا به تاسو باندې کله اثر کوي، د عالم خبره په انسان باندې کله اثر کوي. تاسو یاره مونږ فلانکي ځای ته لاړو، بیان مو واورېدو او مونږ له خوند را نه کړو، اثر یې ونه کړو، دا به کله اثر کوي؟ تاسو ته پته شته؟ هغه د دې مثال داسې ورکړی دی که نه، چې کله یو کس هغه چشمې په سترګو کوي، او هغه چشمې نظر چې کوم دی کمزور یو، چشمې په سترګو کوي، او کله یو خپل محبوب وویني، یو خپل دوست وویني، یو خپل کلیوال وویني، هغه چشمې چې کوم دی هغه څه کړي، هغه را لرې کړي او پاکې کړي، چې هلکه هسې راته پورې پورې ښکاري هغه دی او که بل څوک دی، نو هغه چشمې پاکې کړي، بیا په سترګو نو هلکه دا خو هغه دی. نو تاسو چې کله یو مجلس کې کښېنئ او نیکه خبره اورئ، نو هغې ته ول د خپل زړه لوښی پاکوئ. چې کله ستاسو د زړه لوښی پاک شي، بیا چې تاسو یو خبره هغه اورئ، نه به تاسو له څه کوي، هغه به تاسو له خیر درکوي، هغه تاسو ته چې کوم دی خیر در رسوي، هغې نه به چې کوم دی تاسو ته خیر میلاویږي، او ستاسو دپاره به چې کوم دی هغه دنیا او د آخرت خیر دی. دې د وجې نه محترمو عزیزانو، دا قادیانیان دی پاکستان ته څنګه راغله؟ دا ګورې انګرېز راوستي، دا یاد ساتئ ښه، چې دا ستاسو په ذهن کې دا انتهایي ذلیله قوم دی، دا دومره ذلیله قوم دی چې دې زموږ د قرآن پسې خندا کړې ده. ابر زه بار بار انشاءالله بیا ټیم په ټیم باندې وایم، دا میرزا بشیر دا زناکار د خپلې لور سره زنا کوله. میرزا بشیر چې راپاڅي اوس وایي چې زما پلار پیغمبر و او زه د هغه خلیفه یم، او زه چې کوم دی ځان له د ابوبکر نعوذ بالله رضی الله تعالی عنه چې کوم دی د هغه مقام ځان له ورکوي. دې ظالم چې کوم دی د خپلې لور سره زنا کوله، یو کس پې ورننوتو لګیا و، نو چې کله یې وکتل نو لور یې وتښتېدله، او لور یې چې کله وتښتېدله نو د لور د ملا د لاندې قرآن ایښی او زنا یې د قرآن د پاسه ورسره زنا کوله. دا زموږ د دین دشمنان دي، دا قادیانیان، دا زموږ د رسول الله مبارک د ناموس دشمنان دي، دا زموږ د قرآن دشمنان دي، دا زموږ د مسلمانانو دشمنان دي. چې د رسول الله مبارک دشمني زما ستا دشمن بنئ. یاد ساتئ محترمو عزیزانو دا خبره، چې یو سړي پلار د سړی کنځل کوي، پې خفه کېږي که نه، چې بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو سړی کنځل کوي، د هغه په ناموس کې چې کوم دی هغه څه کوي، د هغه په ناموس کې چې کوم دی هغه خبرې کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدي، زه آخري پیغمبر یم، زما نه پس بل پیغمبر راتلونکی دنیا ته نشته. آخري پیغمبر څوک دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. زموږ د خوږ پیغمبر څه نوم دی؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. پوهېږئ؟ د مور څه نوم دی؟ حضرت آمینه بیبي. د پلار څه نوم دی؟ عبدالله صاحب. د نیکې څه نوم دی؟ عبدالمطلب. د ترې څه نوم دی؟ ترونه ډېرو. پوهېږئ تاسو کوم تره چې ډېر خدمت کړی و؟ ابو طالب د هغه نوموجي، او دغه شان دوه ترونه ایمان راوړل، حمزه رضی الله تعالی عنه او دغه عباس رضی الله عنه. دا تفصیلي به انشاءالله موږ بیانو، دا تفصیل به موږ بیانو. دا قادیانیان زموږ د دین دشمنان دي. څومره چې په دې پیج باندې د دې ملګري د ختم نبوت خبرې کېږي، دا تاسو په مخکې بل مسلمان ته رسوئ، نو زموږ او ستاسو چې کوم دی دا د عزت خبره هم د رسول الله مبارک په دې موږ او تاسو ته اجر هم میلاوي. دا خو بس دلته ناستو دي ملګري تپوس وکړو، دا دوه خبرې مو کړې، انشاءالله په دې باندې به زه بیا ښه تفصیلي بحث دوی ته شروع کوم. دې پیج نه به تاسو ته انشاءالله هغه در رسي. الله یې تاسو ښه د باد لري، الله هم ډېرې خوشحالۍ نصیب کا. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.